شیعه هغه دي چې هغه د اهل بیتو غم کې غمجن وي، خوشحالۍ کې خوشحال وي. نو خوشحالۍ هم ما او تاسو چهرې سره تعلق لري، هم ما او تاسو ظاهر سره تعلق لري. انسان په کار دی ظاهره داسې جوړ کړي چې هغه کم از کم پاتې وي چې یاره دا سړی غمجان دی. خصوصا بیا مجلس حوالې سره چې انسان مجلس کې کینی، مجلس کې کم از کم انسان هم جوانانو ته یم، هم خاص کر خویندو میندو ته یم چې مجلس ته په کار دی دې شان سره مو راشو چې ما او تاسو ظاهر نه، لباس نه، شکل نه، صورت نه پاته ولګېږي چې دا چې ته د غم مجلس ته روان دی، دا چې ته مجلس عزا ته ځي، دا چې ته مصیبت ولا مجلس ته روان دی. یا دغه زنانه دغه مؤمنه د غم او د عزا او د مصیبت مجلس ته روانه دی. انسان په کار ځان پسې سترګې وغړوي، ځان ته لږ خپل ګریوان کې انسان سترګې وغړوي چې دا ما کومې جامې چولی دي، مثلا ما کوم فیشن کړی دی، مثلا آیا دا مجلس حسین سره د بیبي زوی زهرا بیبي سلام الله علیها زوی غم سره تعلق و مناسبات لري او نه لري؟ که بیا نه لري په کار د انسان شرم وکي، حیا وکي، ورمنې نه حیا وکي. انسان زمانه امام نه انسان حیا وکي کم از کم. ته خو یو انسان نه حیا کوي چې چا خونې کې غم شوی وي بالاخره هلته فیشن سره نڅي، مثلا میک اپ نه کوي. اما چې کله د زهرا بیبي زوی غم ته رسي هلته میک اپ د نه نقضه کیږي، لباس حواله سره، فیشن حواله سره د نقضا نه کیږي. نو ته یاد وساته چې تاسو مجلس کې مو تاسو مجلس کې بیبي زهرا رسي تشریف راوړي. د دغه مجلس بندوبست د ما او تاسو ته وسیله یو. اصل د مجلس بندوبست خپل اهل بیت کوي. اصل دا مجلسونه چې منعقد کیږي دا د خپل ورمنه د دې بندوبست کوي. یو کس نه مدا حکایت ورېدلو، شاید کتابونه ان شاء الله ناقل بشوي وي چې یو کس و مجلس کې ذاکر وو، چای ورته کېږدولې نه یې وچېکلې، شپې خوب کې ورمنه ولیدله. پوښتنه یې ونه وکړه چې ذاکره تو ته مجلس کې چای کېږدولې شوې تو نه وچېکلې ویلې؟ هغه ورته وویل چې ورمنې ځکه مې نه وچېکلې چې چای به ساړې طبیعت مې نه کېدو ورته.